الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم ور پختنه کړي چې یو هلک او یو جینۍ راولګي او په پټه باندې یو بل سره نکاح وکي او د دې جینۍ مور او پلار بالکل خبر نه، نو دغه نکاح دا کیږي او کدا نه کیږي. نو راجح خبره دا ده د قرآن او د سنت په رڼا کې چې په نکاح کې یو خو د الک او د جینۍ یعنی د ښځې او د خاوند رضامندي هم شریعت شرط کړې ده. څوک به خپله لور خور په زوره باندې چاله نه ورکوي چې ټوپک ور باندې کیدي چې شابه دا د خاوند دی او ته دا قبول که نه، داسې به پلار رور مور به داسې نه کوي، او نه به څوک په الک باندې زور راولي چې شابه دا پلانکۍ جینۍ به ته خامخا کې نه، داسې به نه کوي. د ښځې او د خاوند رضامندیم ضروري ده، او دغه رنګ د ښځې چې کوم ولی دی چې هغه پلار دی او دغه رنګ هغه زوی کېدی شي که کونډه ښځه رور چې کوم دی دی ولی دی، نو د هغې اجازت ګورې ضروري دی. که یو جینۍ په خپل سر باندې نکاح وکړي، د پلار اجازت نه د رور اجازت نه د زوی ښځې ته اجازت نه، نو دا نکاح نه کیږي بلکې دا زنا شمارلی کیږي. او د الله په توفیق سره په دې باندې موږ سره د قرآن او د سنت نه خو ډېر دلیلونه دي چې د انسان زړه ور باندې تسلی کیږي ویخیږي ور باندې. قرآن کریم کې یو دغه آیت ته الله رب العالمین فرمای ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، تاسو خپل لونه خويندې مشرکانو ته په نکاح مو ورکوي تر دې چې هغوی ایمان راوړي. علامه قرطبي رحمت الله علیه فرمایي و د دې آیت نس دلیل دی په دې باندې چې د ولی بغیر نکاح چې کوم دی هغه نه کیږي. دغه رنګ بل آیت ته فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن، تاسو خپل ښځې مه منع کوئ د دې نه چې د خپلو خاوندانو سره نکاح وکړي، یعنی هغوی ته رجوع وکړي. امام ترمذی رحمت الله علیه په سنن ترمذی دویم جلد صفحه 127 کې د دې آیت په تفسیر کې فرمایي چې د معقل بن یسار رضی الله تعالی عنہ حدیث دلیل دی په دې باندې چې د ولی د اجازت نه بغیر نکاح نه کیږي. ځکه معقل بن یسار رضی الله تعالی عنہ خور چې کوم داغه کونډه وه، نو که چېرته د هغې اختیار وی چې په خپله ځان په نکاح ورکړي نو ځان به یې په نکاح ورکړی وی که نه، حالانکه هلته داسې نه ده شوی. حدیث کې راځي نو د ولی د اجازت نه بغیر نکاح نه کیږي. د ولی اجازت چې کوم دی دا ضرورت دی، دا به ضرور او لازمی. دغه رنګ دریم آیت ته الله فرمای فنکحوهن باذن اهلهن، بل ځای فرمای وانکحوا الایام منکم. نو امام قرطبی رحمت الله علیه فرمایي چې الله رب العالمین صرف سړو ته خطاب کړی دی چې تاسې ښځې په نکاح ورکوئ. که چېرته د ښځو په خپله د ځان ورکولو اختیار وی نو الله تعالی به هغوی ته هم چېرته خطاب کړی وی که نه. قرآن کې چې څومره د نکاح خطاب دی دا سړو ته شوی دی چې تاسو خپلې لوڼه خپلې خویندې چاله په نکاح ورکړئ. داسې نه دي ویلي ښځو ته چې تاسو ځان نه خاوندان وکړئ او ځان نه په خپله خوښه باندې ودونه وغیره چې کوم دی هغه وکړئ. نو د ولی د اجازت نه بغیر د یوې ښځې نکاح دا بالکل کیږي. نو دې باره کې ډیر احادیث دي، خو د هغې نه دا یو حدیث درته پیش کوم انشاءالله دام کافي دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ایما امرأة تزوجت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کمی ښځې چې خپل ځان د ولی د اجازت نه بغیر چاته په نکاح ورکو، د پلار رضا نه ده، د رور رضا نه ده، یا کونډه ښځه ده د زوی رضا نه ده او دی په خپل سر دا کار کوي، نو د الله نبی وایي د دې ښځې نکاح باطله ده، د دې نکاح باطله ده، د دې نکاح باطله ده. درې ځلې دا کلماتو فرمایل. دا بالکل صحیح حدیث دی، ابو داود کې دی اول جلد صفحه 91 او امام ابو داود باب تړلی باب لا نکاح الا بولین. ترمیزی کې دی اول جلد صفحه 208 کې، ابن ماجه کې دی 1879 نمبر حدیث دی، سنن دارمی کې دی، مستدرک د حاکم کې دی، بیهقی کې دی، ابن ابي شیبه کې دی، امام طحاوی راوړی ارواء الغلیل کې دی، مشکات کې دی دویم جلد صفحه 270 کې، او سند هم بالکل صحیح دی. ابن عدی رحم الله فرمایي و دا ډیر ښه حدیث دی په دې باب کې او په دې باندې اعتماد دی چې د ولی د اجازت نه بغیر نکاح نه کیږي. دغه رنګ بل حدیث ابو موسی
اشعری رضی الله تعالی عنہ وی چې نبی صلی الله علیه وسلم صفا او فرمایل چې لا نکاح الا بولی، د ولی د اجازت نه بغیر نکاح نه صحیح کیږي. ترمذی اول جلسه په 208، ابو داود اول جلسه په 291، او دا غرنګ دی کې نورم بشمار روایت چې کوم دی هغه دی. والله اعلم. هذا بالله التوفیق.